بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. قرآن کریم د تفسیر نمخ کی بعضی اصطلاحات پیژندل ضروری دي. مونږه عظمت د قرآن، فضائل د قرآن، حکمت د نزول د قرآن ذکر کړو. زمونږه نننی درس دی اسماء القرآن، د قرآن کریم نمونه. علماء وی کثرت الاسماء تدل على شرافت المسمى. کثرت الاسماء ډیر نمونه د یو څیز تدل على شرافت المسمى، د اغسیس په شرافت باندې دلالت کوي. کثرت الاسماء تدل على شرافت المسمى. بیا د عربي ژبه چې دا د تمام ژبو سلطان دی، دیتا امیر الالسنه. او په عربي کې د یو څیز ډېر نومونه دي، لکه د نبی علیه السلام څومره زیات نومونه دي. دارنګه د توري څخه تقریبا په عربی کې 50 نومونه دي د توري. د مار په عربی کې 200 نومونه دي. 200 داسې جوړ ده. د زمری تقریبا 1500 نومونه دي په عربی کې. د زمری 1500 نومونه دي په عربی کې. دا چا چې دا قاموس لیکلی دی د یو بل کتاب دی، ډېر ناشنا دی. د هغې نوم دی الروض المسلوب فيما له اسمان الى القلوب. دې کې هغه څیزونه راجمع کړي چې د یو څیز د زرو پورې نومونه دي. الروض المسلوب فيما له اسمان. بنظم اسماء الاسد دا شیرونو کې ده. فتح الصمد
بنظم اسماء الاسد د شپږ سوه نه پکې سیوا د زمري نومونه راجمع کړي او په اشعارو کې. امام بدرالدین زرکشی رحمت الله علیه القرآن کې لیکلي دي چې امام حرالی دا د قرآن یو لوی مفسر تیر شوی دی. د مرسیې یو علاقه و حراله د هغې اوسېدونکی و، ځکه ورته حرالی وایي. نوم یې دی علي بن احمد ابن حسن. وی دی یو کتاب لیکلی دی، پای کې د قرآن کریم نومونه راجمع کړي نه 90 نه سیوا دي. امام حرالی په دې عنوان یو کتاب لیکلی، پای کې د قرآن کریم څه د پاسه 90 نومونه ذکر کړي. البرهان کی امام زرکشی رحمت اللہ علیہ 55 نمونه ذکر کړي د قرآن. او کله چې امام فخرالدین رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر شروع کړي د بقره تفسیر ذالک الکتاب، نو التم تفسیر کبیر والا 55 نمونه ذکر کړي او د 32 نمونه پکې وضاحت کړي. زمونږ مشایخ شیخ القرآن رحمت الله علیه العرفان کې او شیخ در رستم رحمت الله علیه په تنشید الاذهان کې ګڼ نمونه راجمع کړي دي. امام ابن جریر طبری لیکي په خپل تفسیر کې چې ان الله سمى تنزيله اسماء اربعه، چې الله پاک دې خپل عظیم کتاب تصور نومونه یې ښودلي چې څه ته اسم علم ویل کېږي، ذاتي نوم یو صفتی نوم ني. امام ابن جریر طبری هغه ذکر کوي ان الله سمى تنزيله اسماء اربعه، هغه کوم څلور نومونه منهن القرآن، یو نوم پکې قرآن دی، نو ومنهن القرآن، یو نوم پکې فرقان دی، ومنهن الكتاب، یو نوم پکې کتاب دی، ومنهن الذکر، یو نوم پکې ذکر. قرآن، فرقان، کتاب او ذکر. نو څه نومونه د قرآن ذاتی دي؟ ذاتی نومونه یو پای کې دی الکتاب. د بعضې نومونه وضاحت وکړو، بعضې په هسې بیان کړو. یو نوم چې دا اسم ذاتی دی د دې کتاب، هغه دی الکتاب. سورۃ الکهف اول آیت وګورئ. سورۃ الکهف 15 پارا اول آیت. هم ګوسرانو د قرآن کریم ذاتی نوم اسم صفتی، دا اسم ذاتی
دلته د قرآن ذاتی نوم ذکر کو چې الکتاب. الحمدللہ حمدونه دی الله لا الذي اغذات انزل جنازل کړه دې په خپل بندل کتاب دارنګ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2. ذالک الکتاب دا الکتاب په قرآن کریم کې 230 ځای ذکر شوی دی. دا الکتاب دا په قرآن کریم کې 230 مقامات کې ذکر شوی دی او دا قرآن د پارنوم 68 مقاماتو کې ذکر شوی دی. او دا کتاب مصدر دی په معنا د مفعول سره استعمال شوی لکه څنګه چې لباس مونږ وایو لباس نو لباس په مصدر دی د لباس معنا ده جامې اچول نو الته مونږ لباس استعمالو په معنا د ملبوس سره نو کتاب په معنا د مکتوب سره دا چې کله ذالک الکتاب شروع کوو نو الته بیا د کتاب ماده وایو کاف تا با چې دا کم باب نه دی او دا رنګي د دې لغوي معنی دا کمی دي نو ذاتی نوم یو سری کتاب دا رنګي دویم نوم د قران کریم قرآن دا ټولو کې مشهور نوم دی. د دې تذکرہ په قران کریم کې 70 کراته شوی سورۃ البقرہ آیت نمبر 185. سورۃ البقرہ دویم پارا آیت نمبر 185. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دلته کوم ذکر کو اغلب نوم سو الکتاب دویم نوم شو ذاتی کوم صورت کې ذکر شو بقرہ آیت نمبر 185. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن سورۃ بنی اسرائیل وګوره آیت نمبر 88. پندسم پارا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88. قل لئن اجتمعت الانس والجن قل هو اے نبی علیہ السلام لئن اجتمعت الانس بچر ترا جمش انسانان والجن و پیریان علا ان فدی خبرہ چراتو کی بمثل هذا القرآن پشان دے قرآن دلتے نم ذکر کو ذاتی یا بسرے مشروع نم دے القرآن سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88. دا نمبر یاد ساتے اور آیت یاد ساتے. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن بل دا قرآن ذاتی نم الذکر دانم ذکر کړی دی سورۃ الحجر آیت نمبر 9.
سورة الحجر سوار لسم پارا رنبے سپا سوار لسم پارا رنبے سپا آیت نمبر 9 اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یقیناً مونږه نازل کړی دی ذکر دا قرآن دا قرآن سویم نوم څو ذاتی یو نوم څو الکتاب دویم القرآن دریم الذکر بیا قرآن کریم ته ذکر ولې وي دا نوم یې ولې دی دا نوم یې په دې وجه دی دا ذکر نوم د قرآن په دې وجه دی چې د دې په ذریعه سره الله پاک ټول بندګانو ته د آخرت د دې خلقو د معبود او د هر هغه څیز یاد دهاني کړی دا چې دا خلک د هغې نه په غفلت کې دي بعضې وایي دا ذکر نوم د قرآن ځکه دی چې په دې کې د سابقه انبیاو ذکر دی د مخکنو اقوامو ذکر دی پکې سورہ آل عمران آیت نمبر 58 سورۃ آل عمران آیت نمبر 58 سورۃ آل عمران آیت نمبر 58 ذالک نتلوه علیک من الآیات ذالک نتلوه دا چې مونږ لولو پتا آیتونه دي و ذکر او ذکر دی دا قرآن ذکر دی دا قرآن کریم څه دی دا ذکر دی دا قرآن کریم سورم و ذکر کا دا قرآن کریم بلنم دی فرقان دیم ذاتی نم دی دا قرآن کریم ذاتی نم الفرقان دا نم ذکر کرے قرآن کریم سورت فرقان کو گورے سورة الفرقان اول آیت تبارك الذي نزل الفرقان على عبده سورة نور پسی سورة فرقان دے تبارک الذی نزل الفرقان برکتون والد آغازات کے فرقان نازل کرے دے دا فرقان مصدر دے دا دی معنی دا الفصل بین الشیئین دا دو چیزونو میز کے فرق دا کتاب هم دا حق او دا باطل میز کی فرق کوي چې دی قرآن ته ناس ته نه کړي کنه دی حق باطل چلی نشي پیژندل دی قرآن ته فرقان زکوي دی د معروف او د منکر فرق ښيي قرآن کریم دا فرقان زکوی دی دا حلال او دا حرام فرق خی دی دا مسلمان او دا کافر میز کی فرق خی دی دا مخلص او دا منافق با میز کی فرق خی زکور تا فرقان ہوئی الفارق بین الحق والباطل دیر نیک انسان بھی
خدا حق باطل پته ورته نه لري. نو کته دې تاسو کې وي دا ټول ته یو شان ښکاري او دا ټول زمون د سر ګلونه دي او دا ټول زمون د سر تاجونه دي. موږ ته دا ټول خلک یو شان ښکاري. دا څوک چې وایي دا ټول یو شان دي کنه ته پوښتنه دې غریب قرآن نه دی خبر دا په فرق کړو کوي خبرو وې څوک چې موږ خو نه پوهیږو دا ټول ته یو شان ښکاري. بیا به ان شاء الله قرآن کریم کې ګڼ آیتونه راشي چې قرآن کریم ته فرقان ځکه وایي دې د خالق او د مخلوق فرق کړی. کله قرآن وی لا یستوی اصحاب الجنة واصحاب النار. قرآن تعالی وی جنت والا او جهنم والا ندي برابر. لا یستوی لا یستوی دا ګڼ آیتونه دې خیال کوي. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا ورپسې سوی لا یستوون. یو مؤمن دی یو فاسق دی لا یستوون ندي برابر. اته ټول یو شان دي. نو دا قرآن کریم کې زی په زی باندې ذکر کیږي. بعض مفسرین وایي د قرآن کریم یو اسم ذاتی دی التنزیل. علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ، علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ او امام زرکشی رحمت اللہ علیہ دا التنزیل هم په نومونو کې شمار کړی دی. د زرکشی کتاب د البرهان عام ملاویږي د قرآن اصول او اصطلاحات دی پکې د تفسیر. د سیوطی کتاب د الاتقان او د زرقانی کتاب د مناهل العرفان. سورۃ الشعراء 19 پارہ آیت نمبر 192. سورۃ الشعراء آیت نمبر 192. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یقیناً نازل دل دی کتاب د طرف د رب د مخلوقات ندی. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ دا نازل کرده دی اللہ طرف نازل کری شوی دی. سورۃ الف لام میم السجدہ 20 پارہ 2 نمبر آیت. 20 پارہ سورۃ السجدہ 2 آیت. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. التم تنزیل الکتاب 20 پارہ سورۃ السجدہ. تنزیل الکتاب نازل دل دی کتاب لا ریب فیہ کی شک کی نشت رب العالمین د طرف نہ دے. سورۃ زمر اول آیت. سورۃ زمر اول آیت. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. سورۃ مومن کی موئی اول آیت. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. تنزیل دی تنزیل. سورہ منشو دا قرآن کریم بل نم دے کلام اللہ. دا قرآن کریم یو نم دے کلام اللہ. سورۃ توبہ آیت نمبر 6 لسم پارہ. سورۃ توبہ آیت نمبر 6. سڑے ہوئے سے مسلمان یہ ماں کہ تپوس دیکھئے اللہ نے کتاب یولس نمبر اتروا ہے
یعنی کتاب علامو کنی د کلیدا سے مطلع مکانه ملو شوی دي اوسګار شوی نه یو فارغ شوی وتلانی یو خلک قرآن د نمونو پته ورته نشته هغه پوه مسلمان دی الله اکبر کبیرا وان احد من المشرکین استجارک وان احد کچرتا یو تند مشرکاننا استجارک تانا امن غفتا پنیدن غفتا فاجرو پناول ورکا مشرک دے کافر دے اور تا مسلمان تا ہینز اب شو تا تو یہ رماتا امن راکا اللہ ورکا امن دا پا قرآن کریم کی ہیومن رائٹس کی خواہ دا قرآن کی انسانی حقوقم دی چھو گو را کافر اگر تا نا امن طلب کو اللہ امن والا دا پیغام دا دنیا پر کوئی کتاب کی نشتا خودن چونکہ مسلمانان دا خپل دا ایمان کتاب مطالعہ کئینا نونن دیر مسلمانان دا مغرب دا پراپیگنڈو نا متاثر شوی دی مغرب یو غټه پراپیگنڈا کئی چه پا اسلام کی دا انسانیت دا حقوق دا پارسم نشتا اسلام خلقو تداوی که ہندو دی نومے وجنا کہ یہودی دی نومے وجنا کہ نصرانی دی نومے وجنا نو اسلام دا سے ڈائریکٹ نہیں ہو جنا بس وجنا ایدہ پر کل سور گیا نہیں جستا خلاف میدان تروی نو گیا وجنا دیکھوا مسلمانانو کل کتابیں کرو اور دیکھوا تک کہ یورپ و مغرب اور مسلمان باندی دا دیشتگر الزام لگی جدا اہل اسلام دا ٹیرریسٹ دی اور اسلام چی دین و دا ٹیرریزم دین دے درو گئی دیشتگر تاسوئے داو گورا سونا و خوشا پا فلسطین کی پا مسلمانانو لبی دی پا غزہ کی پا مسلمانانو باندی لبی دی دغی پناگاہ نشتا اور مسلمانانو غلام دا سے راون کڑے دے دا اسلامی ملکونو سربراہانو دا جماعتونو لیڈرانو دا غی دا پار آواز پروتکولو نشتا کہ دبائی خود دو بیت تلرشی قطر تلرشی تصویران برباسی اور منگا دا اسرائیل و خلاف مذمت ریکارڈ کو اللہ کبیرہ نو قرآن کریم خداوی کو کافرم تانا امن طلب کا نو غیتا امن ورکا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ استجارك اللہ ری دا فلسطین والا سر خپل امداد شامل حال کی من خو بدا غویر شو من بسو کولکا دا خو چه کم اسلامی ملکون دی دا غید سربراہانو ذمہ داری دا خو اغیوے سے نبی آزمون دا خپل اقتدار لرشی کانا دا مشرینانا لارا نشی مرسم نے کی کتاب اللہ نوری زتونم در کی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ کچرت یوتن یو آغت دورو چیز ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ داغل لاش پروت دے شہید شوے کاپیران چی اخواتیری کی نو منڈے کیوی دا سڑے خان دی جوندے دے خواہ دا لاش نے وطا منڈے والے انن پا مسلمانانو لبی دی مونگ سر دا خپل اقتدار و دا خپل دا پاٹے و دا خپل مشرع غمی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ دا دنیا دا اقتدار دا پارا پاٹیم را غنڈوا اغا پی ڈی ایم جوڑوا او دارنگی دا یوچا حکومتم غرزوا او دا غی دا پارا درنام کوا روڈونم بلاک کوا پیا جام اڑتالم کوا دا سی یو ترتیب دا فلسطین والا دا پارا مکے گنا نسنا سبا کپر بانے حیبت اور روب تواری کی اور یہ دغا ترتیب نہیں صرف ہم مذمت کرتے ہیں ہم مذمت کرتے ہیں دا مذمتون علاج نہ دکھا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ اب یا جتا کہ نور دا انسانیت باندے غیرت نہیں نو انسانان خو یو سیٹ تک مسلمانان اولی دا بیت المقدس دا مون دا پارا محترم نہیں سا دا بیت المقدس خو یواز دا فلسطینیانو نہیں دا خو دا تمام مسلمانانو دے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ کہ یو تند مشرکانونا تانا پناہ غختا پناہ و تورکا حتی تردی پوری یسمعا چی ووری کلام اللہ دا اللہ کلام نو کلام اللہ
دا د قرآن کریم یو نوم دی. سورۃ النساء آیت نمبر 174. سورۃ النساء آیت نمبر 174. تاسو ته اوس په اندازه لګی چې دی آیت کې د قرآن کریم کم کم نوم دی. شپږم پارا د سورۃ النساء اخیری صفحه. یا ایها الناس قد جاءکم برهان. د قرآن یو نوم څه ذکر شو؟ ورپسې وګورئ وانزلنا الیکم نورا مبینا. نورا نو دی آیت کې د قرآن دو نمونه ذکر شو. کم کم؟ سورۃ النساء آیت نمبر 174. یا ایها الناس اے تمام خلقو، کہ انسانان یو کہ پیریان یہ، قد جاءکم پتحقیق سرا راغلی تاسو تا برهان یقینی دلیل. دا قرآن یقینی دلیل دے دا طرف دا رب ستاسو نام. وانزلنا الیکم نورا مبینا، او نازل کړي د مونږ تاسو ته رڼا ښکارا. نو چې رڼا الله وی ما رڼا نازله کړي او ته د رڼا نه ځان سره رڼا نه حاصلې، نو ته به ټول عمر تیارو کې ګرځې. نو چې دا رڼا دي نی حاصله کړي، خاون ته به د ښځې د حقونو پته نی، ښځې له به د خاون د حقونو پته نی، اولاد ته به د والدینو د حقونو پته نی، والدینو ته به د اولاد د حق پته نی، د عباداتو پته برته نه لګي. الله وی رڼا مې نازله کړې ده. سړی د شپې رواني او د سره ټارچ نی، لایټ ور سره نی، رڼا نی، نو دا رنګین نالې کې د پریوتو خطرې، چې ته د ټکرې خطرې، په چکړو کې د پریوتو خطرې، او چې د سره رڼا ده دله پته لګي دیزه کې دا چکړې دي، دیزه خټې دي، دیزه ګټه ده، دیزه دا رنګي دا ځکه نسته شوی دی، دی په احتیاط سره ځي. دی ځکه چې کم دی نو بریکر دی چې د سره رڼایي، او چې لایټ وسره نی. دا موتن چې خلک زیو دی موټر سایکلو کې لایټ نی، سونه ګرانې وته پریشانو کی. نو چې تا سره د جون تیرولو دپاره یو بیټري او ټارچ نی، بیا به دغه تورو تیارو کې سره نو عبادت بنی او عبادت به ورته وی څنګه یو چیز به عبادت نی تب ورته عبادت وی. قرآن کریم کې الله فرمایي دا قرآن مونږ نازل کړي په لیلۃ القدر کې. قرآن مونږ کله نازل کړي؟ انا انزلناه فی لیلۃ القدر، کله وی فی لیلۃ مبارکہ. دا قرآن کریم چې الله په لیلۃ القدر کې نازل کړي، لیلۃ القدر په رمضان کې که په شعبان کې؟ نو دا اوس چې خلک لګیږي دا شب بارات ته. شب بارات معنا لیلۃ القدر، ولیکن لیلۃ القدر خود رمضان المبارک په اخیری اشاره کې دی. او بعض خلک بنن جمعه کې موي ښا چې شب بارات را روان دي او غټه غټه لواګانې پخې کې، او چې پدې کې چالو واګانې پخې کې او چا په کې چرګان راتک، بس ټول کال به بیا دای په کور کې چرګان خوړل کیږي. ښا دا د پدې چل سره چرګران خوري ځان گیدړان جوړایي. الکه لیلۃ القدر پر رمضان المبارک کې دی، او تاراغ یو گھنٹه دی پدی باندې تقریر وکړه، په فرض حکم باندې دی گھنٹه تقریر نه کو. دی خو په علاقه کې په ملک کې سود خوريږي، د هغه خلاف د ایکشن وانه غسته، او یا رب لیلۃ القدر کې چا بس یو غټ ډیچ کې لوا په حق او دل راوړه. الله اکبر کبیره. دا یاد ساته د 15 د شعبان پدی بارے کی ابن ماجہ کی اور روایت دی غم سندن کمزور دی. نو کته ډیر زور لګي او ډیر زور لګي نو د 15 در شعبان یو روزه بعض علماء چې د استحباب قول کړی دی، خو چې کوم روایت نه استدلال کوي هغه انتهایی ضعیف دی. بیا پدیش په باندې شپورونو لو دارنګ پدی باندې چراغا کولو، دي ته شب بارات ویلو، شب قدر ورته ویلو. دا سيزونه دا صحیح نه دي. خداولی په خلقو کې راشي دی د قرآن نه تعلیم وانلی. الکه قرآن لیلۃ القدر ستوي
قرآن کریم لیلت مبارکه ستوي او تا کم خورا وستا او مونږم کتاب ګورو نه قرآن نه ګورو. مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ په تفسیر معرف القرآن کې په سورۃ الدخان کې فی لیلۃ مبارکہ هغه دینه مراد لیلۃ القدر دی، پینسم د شعبان ته مراد نه دی ښا چې دې ته لیلۃ مبارکہ هغه ټول فضایل ته دې تراولې. دا پکې د ځان خبرې خلکو جوړی کړي په دیش په خیراتونه او کې خوراکونه او کې او شوګیره پکې او کې بیا پینسم د شعبان روزه ګوره په صحیح احادیث مبارکو کې اره میاش کې درې روزې راغلي پغې د ګنټه بیانونه کو پینلسم سوارلسم دیارلسم دته ایامی بیز وایي او دغه درې ورځې روزو ثواب سونه دی. الله تبارک وتعالى فرمای من جاء بالحسنه فله 10 امثالها، چا چې یو نیکیو کا نو زو ته دا په لسو کې بدلوم. نو چې تا په میاش کې درې روزیو نیولې نو دستینا دا د ټول مرد روزو برابر ثواب دی ښا چې کم مسلمانان دا معمول وګرځي چې په هر میاش کې درې نفلی روزي نیسی او دا غي د پاره احادیث مبارکاو کې درزو انتخاب هم شوی دی. نو کته ار میاش کې درې روزي نیسی نو کدی شعبان کې پکې رااله نو بس خبره ده بیا خو صرف ځان ته یوازې د هغې دون اهمیت او حیثیت نشته. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي پینلسم سوارلسم او دیارلسم د هرې میاشتې اسلامی تاریخ باندې دا درې روزي نیول. په دې وجه زمونږ ذمہ داری دا چې دې لږ رواج ولا ورکو نارینه هم او زنانه هم د هغه روزو ثوابونه شته. خو دا چې مونږ قرآن ته کینونو د مسترګې به کولاویږي که نه مسلمانان خو د قرآن نه ناخبره دي. دا وګورئ الله تبارک وتعالی فرمایي یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یا ایها الناس اے خلقو یقینا راغلی تاسو ته برهان یقینی دلیل د طرف درب تاسو نه وانزلنا نازل کړي دی مونږ تاسو ته نورن رڼا. الله وی رڼا می د تنازل کړي د رڼا وسونه خوش قسمت دي هغه مسلمانان چې راضی او د رڼا حاصلې چې راضی او د رڼا حاصلې کوم زینو کې درس کیږي کوم ځای کې قرآن بیانېږي الته د رڼا تقسیمیږي. وانزلنا الیکم نورا مبینا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 لسم پارا سویم پارا دا سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 دیگه با دا قرآن دو نمونه مخی تراشی تاسو پکې بخبل اوس معلومه وي ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. هدن یو نوم د قرآن دی هدن او هدن نوم ځکه دی چې دنیا ته لار ښیي که نه یاره. هدن معنی لار ښودون کې دی مضبوطون کې دی. سورت بنی اسرائیل 15 پارا آیت نمبر 82 د قرآن نمونه راړو. سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. دی آیت کم دا قرآن یو اسم ذاتی نو دو پاکی اسمائی صفتی ذکر شوی نو دے کے دری نمونه دی خواه یو القرآن شو نو دویم نم ما هو شفاء اللہ وی نازلو مونگا دا دے قرآن نا آغا چی پدے کی شفا دا دا قرآن نم یو شفا دے او شفا نم زکا دے چی شفا ویلی کی گی علاج تا شفا ستا ویلی کی گی دی سر دا دیزلونو دا مرزونو علاج کی گی آخرت نا ایروالی دے قرآن دلا علاج کی آخرت دلا ہائی لائٹ کی دارنگی پا دیزلو کی حسد دے
په دې زړه کې بغض دی، په دې زړه کې د دنیا حرص دی. د دې ټولو مرضونو د پاره علاج دی قرآن. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. او چې په قرآن چاته شفا ملو نشوه، په قرآن سره د زړه ونه وینځلی شو، دا زړه بیا بل ځای نه وینځلي کېږي. ښه په دې وجه مونږ او تاسو به ځان کې تبدیلی راولو، انقلاب به راولو، توبه به وباسو، استغفار به کوو، الله ته به رجوع کوو، چې کم غلطۍ راکېږي به پرېږدو. ګورې چې مونږ خپله رویه نه بدلو نو بیا خو مونږ ټیک کېږو نه، چې د نن نه 40 کاله 30 کاله 20 کاله مخکې څنګه وو او قرآن ته را شروع شو، قرآن مو واورېده، اوس هم هغه شانتي یو. اس قسمه په دین ننګ او غیرت نشته. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. په دې وجه چې قرآن سره مونږه قرآن سره نسبت راغی، قرآن مو واورېده، په دین ننګ او غیرت را نغی، د علاج نه دی شوی، دنه غیرت ختم شوی. قرآن ته ناستم دی خو د ده په دې زړه باندې مهرونه والی شوي، تبدیلی پکې نه راځي. دی بیا هم د بېدینۍ مجلس ته ځي، قرآن یې م اورېدلی او په کلي او چم ګاونډ کې چې غم شوي او رجو کې لږه غوښه اچولي او چې بیا راسې موسم هم د یخنۍ غونتی، نه نه غم نه قضا کېږي. ښه یا دا الله بنده په غریبانانو غم راغلی، شریعت وی ته ورته یوسه، اتا قرآن هم اورېدلی، بیا هم دا خواوشا کې غمونه صحیح کې چېرته چې کوم ځای به مړی شوي او روجې غوښه به یې پکې اچولي. الله اکبر کبیره. د ده علاج نه دی شوی. په خپلوانو کې ښادي ده، پای کې جنجونه، پای کې ګډاګانې، پای کې بې شرمې، بیا هم ورته ځي و پتا لعنت راورېږي. لعنت ښه تا قرآن هم اورېدلی دی، تا لخه پتم ده، ستا بیا هم علاج نه دی شوی، ستا ډو علاج کېږي نه. دا ته بل مقصد دپاره قرآن ته راتلی، ستا چې علاج شوی وي تا به اعلان کو د بېدینه خلکو ته چې ہم ایسی چیزوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے دوست و رب میرا ناراض ہوتا ہے. کہ زما رب په کومو خبرو ناراضه کېږي که نه، زه په هغې باندې لعنت وایم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. د قرآن یو نوم شفا، بل نوم رحمتن. دا قرآن رحمت دی للمؤمنین، د پاره د مؤمنانو. خو سره بل خبرم کوي قرآن چې ولا یزید الظالمین الا خسارا، نزیاتی ظالمانو لره سیوا د تاوان نه. دی قرآن سره ظالم تاوان نورم سیوا شي. دا د قرآن کریم هغه کمال دی. دغه خو مخکې نه ظلم شته که نه، خو هغه پټ دی. دا قرآن یې راښکاره کوي، دا قرآن د ظالم ظلم راښکاره کوي. ولا یزید الظالمین الا خسارا. په دې وجه نورو آیتونو کې براشي د قرآن کریم مثال پشان د باران دی. څنګه براشي؟ توجه مشتکنه د قرآن کریم مثال دا باران د الله ر طرف نه د بر نه نازلیږي، او قرآن د چته نه نازل شوی، دا هم د بر نه نازل شوی. دا باران یو شانتی راوریږي، دا خو یو د الله طرف نه بر باران دی کنه. خو دې خو ازمکه ولا دوه قسم دي. یو هغه ازمکه ده چې قابل د کروندې ده، یو ازمکه ده یو پټی دی پاغي باران وشو، خپل مزیدار شړشم پکې راوخته، خپل غنم پکې راوخته، جوار پکې راوخته، شولې پکې راشنې شوې، روجي ونیولې، غنی راوخته، وب په راوورې دي کنه. بل یو ځکه چا ډیران جمع کړي دي نو پاغیم اوبر اورې دي، بوختې جوړ شوې او د خو ډډوزې روان شوې، اسخاو بر روان شوې. دا د باران کسور دی. دی خو الله دې ولزمکه دوه قسمه را، په دې یو ځکه ډیران پروت دی، بل ځکه صحیح زمکه دا. دا قران کریم د برنه یو شان راغلی دی، دلته ته ذهنونه دوه قسمه دي. یو هغه ذهن دی اخرت منی، قبر منی، صحیح مسلمان دی، مخلص د قرآن وورید
دیر زرغون شو الله سره مینه سیوا شو په آخرت یقین سیوا شو زن قدم ته تیاری شروع کا توبه وستا چر بدادا گناہ ورا کی خوراک میں د حرامو نسکاک میں د حرامو نو دارنگی گڑاگانو سره مینا اجلاگانو سره مینا رب زمانن نفس توبه چې ته پدی گندونو کې د دنیا نه لاړ نشم د زندگیم بدلا څنګه چې التا هغه فصلو هغه فصل د دې انسان د خپل پیدې د پارمو منډایانو ته ګوړه یوړه دارنګي روجي یوړې او دارنګي نور پسلونه خوارک د تم پیدا نور خلقو تم پیدا خوار شوا دل تکی وګورا دکا انسان قرآن پر اورید د قرآن آیتونه وورید زندگی بدل شوا دی مور تم دعوت ورکئی نو خور تم دعوت ورکئی نو که بی بی دا نو خاون تم دعوت ورکئی نو خاون بی بی تم دعوت ورکئی نو پلار زامن امراون گئی بچو آخرت را روان دی آخرت تا سکول دی چاہتا ہوئی لکه سی روزی تا بزی خواه چلی تا بزی سلور میاشو تا بزی تبلیغ بکے چه زندگی دی بدل شي ذکر قبر عذابون را روان دی اغیل تیاری پکار دی نو سونا تبدیلی را سونا خلقو تا خیر و رسیدو او بل مثال دا آغا ذہن دی چگا پشان دا ڈیران دی نو پا ڈیران باران رواری دا داغینا ڈڈوزی روانی شوی نوبت نسخا روانی شوی دا ڈیران نا خلقو تم تکلیف دے نو بل آغا ذہن والا دے چی پا آخرت ایمان نا دیڑو مرگ منی نخوا دی مرگ نمانی پا دنیا کے دو نا وردوب دے پا دنیا کے وردوب دے آخرت یر دے دی چی قرآن اوری کنا دی نورم زد کرا شیخا دا قرآن خلاف شروع کی دا قرآن بیانونو تا رکاوٹونا پیدا کئی پا قرآن والم الزامونا لگول شروع کی بدنام لگول شروع کی دا دین مخالفت دا مدرسی مخالفت دا درسون مخالفت شروع کی کمپلینٹی شروع کی تاسو بخیرم دا دو درے کالا با مپسی پولیس رالو وی دلتا کہ دا خلق سٹڈی کئی او تاسو ڈسٹرب کری چی پولیس برالو نو پاگا خلق بیلا نتراو ورو چی بی دلتا خبر لو سپیکر نہیں لگی دلی وی دا تگینٹے نخ گینٹے درسی جیو مونگا دا سکول تیاری کهو سٹڈی کهو دا پٹ پا پٹا باندے دا مثال دا دقا دا دیرانی خواہ اگا بیا اللہ رخکارا کی اولی دون زلیل کی وی شرمائی کنا چی بیا غریب غطوبی تم نسمی نو ولا یزید الظالمین الا خسارا دلتا دا قرآن کریم دونو منذکر شو یو شفا او بل رحمت سورت یونس یو لسم پارا آیت نمبر 57 سورت یونس یو لسم پارا آیت نمبر 57 نمونہ پاکے دا قرآن کریم پا خپل گورے یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وحدن ورحمت قل بفضل اللہ یونم شفا یونم موعظۃ یونم حدن یونم رحمت یونم فضل اللہ سو نمونه شو دی لگ دے کہ بلا دا قرآن نمونه پکرالو یونم پکراغی یا ایوہ الناسو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم یونم دا قرآن دے موعظہ دا نصیحت نڈک کتاب موعظہ منکون کے دا بد و اخلاقنا دا موعظتن مطلب سدی منکون کے دا بد و اخلاقنا قرآن بتا دا بد و اخلاقنا منکی دا ځان سره یو کمپیوټرایز فارمولا نوٹ کې چې کوم یو تن بد اخلاق دی د قران کریم نه د نصیحت نه حاصل کړي ښا د مشر نه پیژني مور نه پیژني پلار نه پیژني کشر نه پیژني د خبرو په انداز نه پويږي چې مشر ته سویل پکاري پلان کیا درلما لکه دا جی تاسو سویل جی څه خدمت ته په خیر استخکارې مړه یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم کدارنگی چی تزوی نواریو کی دی برو ید دل زویا
نو ځان ته به کنځل شروع کی نه اخلاق سم بچیه داسې مه کوه یا بنیا قرآن کې راځي یا بنیا یا ایها الناس اے خلقو قد جاءتکم په تحقیق سره راغلی تاسو ته موعظه نصیحت نامه لکه دا نصیحت نامه د پلار دا د نیکه دا د استاد دا نجنن من ربکم دا هغه ذات د طرفنا چې هغه رب دی مونږ وایو الله مو رب دی خدا خو چې ته رب العالمین ته راورسې کنه او بیا هلته د رب وضاحت د قرآن نه ته زوت کې ته به یو خو ما خو ته پورې رب نه وپېژندلې ښه د رب وضاحت راته قرآن کړی دی یا ایها الناس اے خلقو قد جاءتکم په تحقیق سره راغلی تاسو ته نصیحت نامه دا نصیحت نامه هغه ذات را لېږلې ده چې ستا پالنه کړې ده که تاله د خوراک ضرورتو د هغې انتظام یې درته کړی و که تا ته د څښاک ضرورتو که تا ته د سوري ضرورتو که تاله د نور د ضرورتو که تاله د رڼا ضرورتو که تاله د پټي ضرورتو که ستا د ساه اغستو ضرورتو که دارنګې ستا د معدې ضرورتو د نظام انهضام ضرورتو د نظام اخراج ضرورتو ستا هر ضرورت یې پوره کړی دی دا هغه ذات تا ته نصیحت نامه رالیږلې رب یې ورسره دی ونه وی چې موعظة من الله رب دی تی پاللې که ته دنیا ته نه وې راغلی نو په بطن مدر کې هم ستا انتظام کړی و ستا ضروریات ګوره بطن مدر کې پوره کوله نو که ته د مور غیږه کې وي د ګرځېدو نه وې د مور په غیږ کې دله چینې روانې کړې وې 2 چینې نو چې بیا ورو هغه چینې بندېدې نو بیا دله د ډېرو خوراکونو د هغې دپاره غاښونه راوخېجول دې ته رب وایي ښه نو دا نصیحت نامه عام نصیحت نامه نه دا چا رالیږلې ده چې ستاسو رب دی رب نو که دې رب کې سړی سوچ کوي چې دا نصیحت نامه مې د رب د طرف نه ده زه هم دې ته به شپه ورځ بیا ناستې ښه چې دا زما د رب نصیحت نامه ما ته راغلې ده یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور او دې کې شفا ده دې کې علاج دی لما د هغه مرضونو چې په سینو کې دي دا د سینو علاج کوي دړونو علاج کوي دې کې علاج د علاج وحدن د عقاید رهنمایي کوي او رحمت دی د فار د مؤمنانو نقل بفضل الله دا فضل د الله دی دا قران کریم دا الله فضل دی دارنګي سورته سواد درشتمه پارا آیت نمبر 29 دا مونږ نن سره اړو دی ایتونو کې د قران نمونه نو آیا په دې باندې عام مرګري پوي کې نه پوي د قران یو دانوم دی یو دانوم دی یو دانوم دی کنه پويږي به پويږي به کنه د قران یو نوم موعظتون وی یو قران او یو کتاب کنه دې لپاره متل سلمه کې داسې ظالمان په دنیا کې ملاويږي چې قران کریم چې دی دا شجره ممنوعه ګرځولې ده سی ګرځولې لا تقربا حاذش دی اونې ته باندې نږدې کېږي چې تاسو دې سوال لسل منی کړي رسول مسلمانان په دې دوکه شوي وو د قران د خوند او د مزینا نا خبر وو سورته سواد آیت نمبر 29 کتاب انزلناه الیک مبارک مبارک درا پزور سره چې درا پزیر سره شی بیا د الله صفت مبارکون مبارکون چې شي کنه دا مخلوق ته نشي ویلي مبارک کتاب دازی مشان کتاب دے انزلناه مونگا نازل کړی دی دی لرا الیکه پیغمبر تا تا مبارکون ډیر د برکت نه کتاب دې دې سره ډیر برکتونه راځي ښا بیا دهریه قسم خلق ملحدین هغه اعتراض کوي چې دغه د قران ولولې د سپینې جامع چي ښا معلومیږي دا جوړي حرام باندې ورغلې دي ښا بعضی کنه زموږ علماء کرامي قران سره نسبت راغلي الله په خبر کتونه کړی
نو بیا چې په مقتدیانو کې داسې دهریه قسمه ملحدین قسمه خلک کی دا د جمعات پند راغلی غوړي استاد ځان تواله ها دا ځکه پسپینې جامې چولی دي دا دهریه قسمه خلک کی دا ملحدین قسمه خلک کی تعالی چې د کمی خبرې 100% علم نی ای باندې خلم کولاوه الله بدن تپوس کوي او که تاسو سره ثبوت نو بیا خبره کوا بی ثبوتا د چا خلاف خبره مکوا ما ته یو تن وی دا پلان کې سړی قادیانی او يهودي دی مې مونږ ته پته نشته یار مونږ خدا نشو ویلي البته مې استاد خبره به زه اومنم خو ته ما ته په کلمه طلاق ورځو چې طلاق ورځوم چې دا سړی يهودي دی سړی گاڑی پشا پرې خول تاله سړی وی دی پلان کې غلا کړل دا پلان کې داس زینې کړي ورشه دا خبره مال په طلاق سره وکا بیا به پته ولګي به ترا ټینګاو دی به تختیخه کتاب انزلناه الیک کتاب دازی مشان کتاب دے انزلناه مونږه نازل کړي دی لره الیک تا ته پیغمبرام مبارکون دا برکت نډک کتاب دی یو نوم د قران دی مبارک د قران یو نوم سره مبارک سره برکتونه راځي دې سره غتل خپل نسبت قائم کا کنه دی باندې مال لگوا بدن لگوا وخت لگوا ته بیا برکتونو ته ګوره نن زمون په وخت کې برکت نشتا نن زمون په مال کې برکت نشتا نن زمون په علم کې برکت نشتا دا وجه صدا هغه د برکتونو ډک کتاب مو پرې خو دې ښا ته قران ته وخت ورکا ستا وخت کې به دون برکت الله واچي کنه چې ته مو حیران جدا څنګه چلو شو شیخ القران رحمت الله علیه هغه د قران ته جون وقف کړو مال د قران د پاره بدن د قران د پاره تکلیفونه د قران د پاره نو وګوره د شیخ القران رحمت الله علیه کتابونو ته د شیخ القران کتابونه چې تو ګوره کال بصائر دی ک ضیاء النور دی ک اصول السنت دی ک نیل السائرین دی دارنګه ک دیگر کتب دی ته وی جوړې د دې سړی بل سکار نو دې صرف دی کتابونو ته ناستوخه حالانکه په دغه کتابونو کې یو ضیاء النور کتاب دی د نن زمانه په ځلا به پویږم نه دونه پای کې علمی اصطلاحات دي رد بدعات دي پکې اصول سنت کې اته بجدا حیران شي اګه د بدعات او د تردید د پاره قیدی دي بیا پکې د بدعت ضررونه دي بیا د بدعت د سنه پیدا کیږي بیا موجوده دور کې کم بدعت دي نو بیا په بدعت او پر رسم رواج کې فرق څه دی دا اصول سنت دی خو نیل السائرین کې وګورا دی کې څه د پاسه د 600 مفسرین حالات دي اول مفسر نبی علیہ السلام او بیا راځي دا هغه دور مفسر صحابه او تابعین بیا ورپسې نور 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 بیا د دې زمانی پورې او شاګردانو له درخواست کوي چې تم د دې زمانی یو مفسر اخر کې په خپل حالات بیا لیکلي دي ته وی جوړ دي ژوندۍ کې د صرف د تصنیف تعلیب تکار ویلو نو که بیا د شیخ القران په مناظرو نظر واچي الکه حرم کې مناظره وا په اوسه غلیاړه کې مناظره وا نو په غړې کې مناظره وا نو په سواد کې مناظره وا الکه دې سړی بل سکار نو صرف مشرکین او مبتدین په مخ راغستیو دای سره مناظره وي نو دارنګه کدا پری دی او دی خو دا درسونو ته وګوري چې شیخ القران رحمت الله علیه اتلس غنټه درس کولو اتلس غنټه نو دارنګه شیخ القران رحمت الله علیه ک تاسو داغه بیانات ته وګوره هغه بیانات ته جدا حیران شي نو الله تبارک وتعالى فرمایي دا کتاب مبارکون دی دا برکت نه ډک کتاب دی کتاب انزلناه الیک مبارکون دا قران دا برکت نه ډک کتاب دی یو نوم د قران څخه ذکر شو قران ته چې وخت ورکو کنه الله به زمون په عمر کې برکت چي الله به زمون په وختونو کې برکت چي زمون غنن جمعات ته وخت نشتا مونږ چې جمعات ته راځو یو رکعت را نشوي کنه وخت کې به الله برکت دې لیک دي مستوخ ورکا اذان نمخ کی یا اذان سره متصل مسجد تزا تر بیا وګوره په وخت کې برکت تا تبه خبرې کې نه الله بدن خیر خوریا سورت آل عمران آیت نمبر 103 سورت آل عمران آیت نمبر 103
سلورم پارا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله منګول ولګوي په حبل الله سرا حبل الله د قران نوم شو حبل الله معنا رسید الله دا رسې کله کونی سه اې زموږ بعضي استادان مثال ذکر کوي تاسو بکتلی دا ماشومان دی رزو کې باډي وی خېږي کنه اگر ګړندې ځان سره کلک نیولی کچا دا ګړګړندې په دې میز کې کټ شو مانجه کټ شو چا وته لنګر ورويشت نو بیا غ باډي وا کم ځای کی دا سونه اوسګار خیل ماشومان ور پسې منډه وي ما غره دې ماشوم ته د تسه کې دا باډي وا خو ته روغ نه راټینګې وې دې پسې دا منډه ډیره مزه کوي ښا دې ته وسه نو هغه باډي وا د وړو لاس ته ورشي نو ټوکړي ټوکړي شي کني شي نو کتا دا الله دا رسیک لکوننی ولکنا نو شیطان بلنګر درواچي نو بیا بخنیخ نه شيخه یا په ګناونو کې به مبتلا شي په حرامو کې به مبتلا شي د الله دا رسیک لکونی سا حبل الله رسید الله دا قران کریم چې دی حبل الله المتین دا د الله مضبوطه رسید دا قران کریم مضبوطه رسید دا کله کونی سه دینه موجوده کیږي خدا خو دې رزو کې پته نه لګي کنه دا چې بیا 25 رمضاني او بیا دا درس ختم شینو دی بیا جاړي بیا وی دا نور ورځ اړو تیریږي نه واعتصموا بحبل الله جميعا منګول ولګوي پر سید الله سره ټولا نو یو نوم پکې څه ذکر شو سورۃ الانعام آیت نمبر 153 سورۃ الانعام آیتونه راړوي دي کې سستی مکوي چې چام پنازيره قران ویلی د دې خپل یو خوند او مزي وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه دلته د قران یو نوم ذکر شو صراط مستقيم وان هذا صراطي مستقيما الله یقینا دا قران زماني غلار دا یقینا دا قران صراط مستقیم دے یو نوم دا قران څه شو سورۃ الطارق آیت نمبر 14 سورۃ الطارق سورۃ الطارق آیت نمبر 13 دیرشم سپارہ مخکن اللہ قسم ذکر کی والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل یقینا دا قرآن وینا دا فصل مضبوطا دا قرآن یو نوم دے قول فصل فصل سورۃ زمر سلیریشتم پارا آیت نمبر 23 سورۃ زمر آیت نمبر 23 اللہ الذی انزل احسن الحدیث اللہ رب العزت آغا ذات دے چے نازل کڑے دے احسن الحدیث خیستہ خبرے نو دا قرآن کریم یو نم دے احسن الحدیث دا قرآن کریم یو نم سشو احسن الحدیث سورۃ شورا آیت نمبر 52 پیندیشتما پارا دا قرآن کریم یو نم دے الروح وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَكَذَلِكَ دارنگی أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مونگا وحی کڑی دا تا اے پیغمبرا روحاً دا روح
قرآن ته روح ځکه وایي دا سبب دی د حیات روحانی چې قرآن نی اوریدلی قرآن نی زده کړي دکې روح نشته دا په ژوندو کې مړی دی بیا دی خبر نه نو د زناورو غونته جنبه تیریا په دې وجه بعضی روایاتو کې د قرآن کریم ته ربیع القلب ویل شوی څه ربیع القلب د زړه سپرلی بعضی دعاګانو کې مرضی اللهم اجعل القرآن ربیع قلوبنا یا الله دا قرآن زمون د زړونو سپرلی وګرځي دی قرآن سره سړی را تازه شي یاره دا وګوره ملنګ ماما راغ دی نه پیاده راځي خدا کاڼي نه دا غرنه الله اکبر خوندې هغه څو کاله وشو دارنګه زمونږ دا نور مشران دارنګه ډېرې زنانا هغې چې خون واري دا قرآن سړی ځوانۍ دا زړی ځوان کی نو احادیثو کې راځي اللهم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا الله موږ دل دا روح نازل کړي روح نو روح د قرآن کریم نوم دی سورۃ آل عمران آیت نمبر 138 دا مونږ بعضی نمونه راړو ټول نه راړو سورۃ آل عمران آیت نمبر 138 ھذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین دی آیت کی د قرآن دری نمونه دی سورۃ آل عمران آیت نمبر دار ته قرآن کې مخه تراله کنه تقریر کې بیان کې ځل نوري کیسه کتاره مګورا بد دا یو آیت دی د قرآن دری نمونه پکې ذکر شوی یو نوم بیان کا یو نوم د قرآن ھذا بیانن یو نوم بیان دی یو نوم د قرآن سری بل نوم سری دی آیت کې هدن او بل موعظه استاد خپل قرآن آسان شو تب قرآن کی بیا راضی بیا بابا راضی ھذا بیان للناس دا قرآنی کریم بیان المارے کی دا تالکی دو دیکھا نا بیانن دا بیانولو کتاب دے دا با بیانے دا قرآن نم بیان دے تا خوچتا قرآن بیان نکو تا خوچتا دا قرآن درسو نکو ھذا دا قرآن کریم دا بیانولو کتاب دے ادا گور بیا انقلاب امراولی مونگا خپلو مرگرو توایو شاگردانو تا کا بنینی که بناتی چه قرآن با بیانے گوری که قرآن نه بیانے زمونگ دا لخپل حق نه دے ماپو دا الحمدللہ ثم الحمدللہ زیب بلا درسونا مساجدو کے چکم طالبات پازلات دی اگی پا کورنو کے درسونا بعضو تا بگران ہوا اگی دا پارمون تقریباً 2-3 کالا کی او کتابو لکلو شپگ نمبر تبلیغی مونگوی دا کلی کورنو کے بیانوے اگا الحمدللہ بیگارا تا مرگری وی پسواد کم دا دی تعلیم شورو کو دیر تا مرگرو اگا یوڑا باجاوڑتے یوڑا ثوابیتے یوڑا اگا پا پختو کے بیانی شپگ نمبری دی پکی رخکول احادیث پا کرا جمع شوی آیتون پا کرا جمع شوی دا این بیان و تعلیم دا قرآن دا درسون سرا سرا دا زمونگا یارو لالا اللہ و تنگور علم ورکا دا رخپلو قرآن ترازی دا دا قرآن دا بیانولو کتاب دے دا خوشحالی خبر دا دا اللہ نعمت دے سونا دنیا خلق دے خو اللہ رب العزت اغیق پل کتاب تا نراولی گورے ھذا بیان للناس دا قرآنی کریم بیان دا بیانولو کتاب دے للناس طالبانو تا للناس ملیانو تا للناس خلقو تا دا قرآنی کریم با خلقو تا بیانے دارنگی سورت آل عمران آیت نمبر 62 سورت آل عمران آیت نمبر 62
ان هذا لهو القصص الحق یقینا دا قرآن دی بیان د حق قصص الحق د قرآن نوم دی قصص الحق حق بیان او قرآن کریم دی حق بیان چې ته حق پسې ګرځې کنه نو قرآن ته راځي د قرآن نه بغیر به څنګه حق پسې لاړ شي ان هذا لهو القصص الحق دا نن دی اوسه پورې موږ څو آیتونه راوړل څه پته تشته د لسو نه سیوا شو که نه شو آیتونه نمونه نه یادوم آیتونه دا ګڼ آیتونه مو راوړل که نه او حدیث پاک کې راځي چې ته سار پلانکی بطحا یا عقیق بازار ته لاړ شي او ته دوه اوښې راولې نو دا تاسو خوښوئ که نه صحابیو ته مونږ کې هر یو دا خوښوي چې دوه اوښې زمونږ په معاشره کې د اوښو رواج نشته زمونږ په معاشره کې د میخو رواج دی که نه هسې په ایمان یې وایي چې سړی هر سهار دغه چوک ته ځي د بینګ خوا ته اول ته ورته پرې دوه لنګې میخې میلاویږي دی پرې خوشحالېږي خفه چې دوه ښکلې لنګې میخې مزېدارې چې یو بالټې بالټې پی د سهار او ماښام کوي دا هر یو تن خوښوي که نه نو نبی علیہ السلام فرمایي جمعات ته راغلی او دوه آیته دې زده کړ دا د دوو میخو د دې دوو اوښو نه غوره عمل دی نو تا نن څونه آیتونه زده کړه څو د قرآن نومونه دې زده کړه ان هذا لهو القصص الحق یقینا دا بیان د حق سورۃ جن آیت نمبر 1 سورۃ الجن 29واں پارہ اول آیت قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا دا قرآن یو نوم دی عجبا عجب عجب دا قرآن نوم دی عجب دا عجب معنی دا ډیر زیات ناشنا ادا پیریان وی مونگا قرآن وورید عجبا ډیر ناشنا کتابو کنا د پیریانو دا قرآن کم ځای اوریدلیو د په وادی جن کې اوریدلیو وادی جن هغې ته وایي هغه ځای کې اوس هم یو ښکلی مسجد دی هغې ته مسجد جن وایي څه ورته وایي د صفا مروه د سړی په هغه سیټ باندې وځي که نه نو پیدل هم ورتلی شي هلته ښه مزیدار مسجد دی مسجد الجن په دغه ځای کې پیغمبر قرآن وی او د پیریانو دا قرآن اورېدلی نو تاله چې دا مضمون یادي او بیا هلته په مکه مکرمه کې ګیر ناګیر چکرې وی ګرځې پکې هلکه د صورت جن چې دې کې کوم متعلق واقعه د هغه د دې ځای ده ښه نو خوند به دله درکوي او که نه تا په قرآن ځان نه پوهه کړي نو لاړ به شي نو ځان سره به تلې به حرم ته تلې به عمرې ته تلې به حج ته او چراشه نو د چینا والا ټوپه او تسبیح په خلکو وویشي او کیسه ختمه قل اوحی الی او دا نبی علیہ السلام را روانو د طائف نه طائف والا د نبی علیہ السلام ته ډیر تکلیف ورسو دا واقعا د طائف نه په واپسې کې را پیښه شوې وه طائف د مکې مکرمې نه کافي لرې دی چې طائف کې د نبی علیہ السلام خلکو خپک په کاڼو ویشته را روان دی بیا یو ځای کې د بدن نه چې دا وینې ډېرې تللی دي که نه نو بیا نبی علیہ السلام د تلو نه دی نو پروت دی داسې وی د طائف یو دوه تنه راله د دې اوبو نه یې ونیولو پیغمبر یې راښ کړ وي زموږ د طائف د خاورې نه وځه پیغمبر دی خوا را روان دی یو باغ و هغې ته وردن نشه چا ته وردن نشه هغه باغ کې یو نصرانی غلامو هغه وله د انګورو یو غومپک راوړو او چې نبی علیہ السلام ته یې ورکړ نو نبی علیہ السلام به بسم الله ووایي عداس ورته وایي دا څنګه چل دی دلته خلک بسم الله نه وایي دلته خلک لات او عزا یادوي ځکه دغه غلام چې و دا نصرانی و څوک و نصرانی و نو نبی علیہ السلام ورسره بیا تعارف کوي ته د کومې علاقې وي زه خو د نینوا علاقې یم وی ښه ته خو زما د رور د کلي
هغه نصرانی استاد ضرور د کلی څنګه ما وی الته کې زما رور پاتې شوی یونس علیه السلام کان نبیا وانا نبی هغه پیغمبر او زم پیغمبرم نصرانی وی خاطر پیغمبر بس را خلول پیغمبر خلول شو خلی هغه ځای کې اوس یو مسجد جوړ دی مسجد عداس نصرانی هغه ځای کې جمعات شته اباونه خو به د هغه وخت نه خو کچا آبادي اوس هم هغه ځای کې شته نو پیریانو قرآن واورېده او پیریان چې خپلو پیریانو ته واپس شوي که نه کارګزاري بیانوي انا سمینا قرآنا عجبا او قرآن ته عجبه ولې وایي په دې وجه د هغه دورو چې په عربو کې خلکو لات او منات او حبل را مدد کولو په ایران کې آتشکدې وي اورونو د پاره غټ کندې جوړې کړې وي پای کې به غټ اورونه بلیدو او خلکو بوله سجدې کولې په هندستان کې مہاراجا او رامچندر د دې عبادت کېدو او دارنګي دغه وخت کې په لکونو په کروڑونو بوتان خلکو جوړ کړو او قرآن وی رامچندر نا قرآن وی مہاراج نا قرآن وی آتشکده نا قرآن وی لات منات حبل نا ار مصیبت کے یو اللہ نو یو اللہ نو یو اللہ اگوی دالا سکے چل دے خلقو خود جدا جدا اجد دا پارا جدا جدا بود جوڑ کرے دے او قرآن وی ار مصیبت کے یو اللہ نو یو اللہ نو یو اللہ ذکوی انا سمعنا قرآنا عجبا مونگا وورد قرآن کریم عجبا ناشنا کتاب ناشنا کلام وورد دارنگی دا قرآن کریم پا نمونو کی یو نم دے بلاغ سورت ابراہیم آیت نمبر 52 سورت ابراہیم آیت نمبر 52 ھذا بلاغ للناس دا قرآن کریم بلاغ دے قرآن بلاغ دے دا تبلیغ کتاب دے نو قرآن دا تبلیغ کتاب دے خواہ نو قرآن با منی گوری نو تبلیغ با منی خواہ دا قرآن نم تبلیغ دے چه تا دا نمانی تا مسلمان نے تا بیا کافر جی تبلیغ نمانی چه سوک تبلیغ نمانی دا کافر دے خواہ سنگا محترمو چه سوک تبلیغ نمانی ولی حازا بلاغ قرآن بلاغ دے قرآن تبلیغ دے حازا بلاغ للناس دا قرآنی کریم بلاغ دا تبلیغ کتاب دے للناس خلقتا دارنگی دا قرآن کریم پا نمونو کے یو نم دے الکوثر یو نم سری دا قرآن الکوثر سورة الکوثر اول آیت شلم سپارہ سورة الکوثر سویم سپارہ کی شلم کی انا اعطویناک الکوثر انا اعطویناک الکوثر دا قرآن کریم یو نم دے المیزان میزان دا طول کتاب دے قرآن خواہ پدے بزانم تلے خپل معاملات بم پہ تلے دارنگی خپل عقیدہ بم وربانے تلے سورة الشورى آیت نمبر 17 سورة الشورى آیت نمبر 17 اللہ تبارک و تعالی وی ما میزان نازل کرے دے دا قرآن کریم دا طول کتاب دے دا میزان دے سورة الشورى 19 نمبر آیت
الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان، الله دا میزان نازل کړی دی پدی مولام تلا نو پیرم ور باندې تلا، خو چې تا میزان پیژندلی کنه. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان، دارنګي د قران کریم ګڼ نمونه دي. دویم عنوان مختصر وایو د قران کریم موضوع صدا، موضوع د هر کتاب خپل موضوع یې کنه، نو دارنګي د قران کریم موضوع صدا. ځکه موضوع ویل کیږي ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه، دا قرآن کریم د دې موضوع سره د دې دو موضوعګانې بیان شوي. چا خو ګڼې موضوعګانې بیان کړي. امام انقلاب مولانا عبید الله سیندوی د قرآن موضوع جهاد ده، چې په ملک کې په دنیا کې جهادي کار بسمي، توحید بم برابري، د خلکو عقیده بم صحیح، معاشره بم برابري، انسانانو کې به انسانیت می. د قرآن کریم دو موضوعګانې، یو موضوع الانسان من حيث انه مکلف، د قرآن موضوع ټول د انسان نه دا قرآن گیر چا پیش، دا انسان شنو او دا پیریان پکې طبعا داخل دي. مولانا حسین علی الوانی رحمت الله علیه هغه فرمایي د قران کریم موضوع چې دا التوحید دی. نو انسان او توحید دا خو جدا جدا موضوعګان راغی. دا انسان به هغه انساني چې د عقیده د توحید نو سیس بیا یو شوخه. علامہ ابن قیم رحمت الله علیه مدارج السالکین کے ذکر کئی د دې سړي کتابونو کې ډېر زیات علم دی. دچا ابن قیم رحمت الله علیه ډېر زیات علم دی پکې. پیا کنا بدو ویا کنستاین باندې د تفسیر شتا، دارنګ په ار عنوان د کتابونو شتا. القصیدة النونیه د یو ځان ته کتاب دی او حیثیت دی. القصیدة المیمیه چې کوم قصیده نونیه ده کنه، نو پای کې په ار شعر کې اخر کې نون دی. پسونو اشعار را جمع کړي لیکلي دي او اخر کې نون او داسې اخوا زل په داسې او سترګې داسې شعرونه نه دي. ښا یار مې دی خوالو یار مې اخوارالو، دا کسی پکې نشتا. د عقاید خبرې دی پکې، د قرآن شان دی، معاد دی، حوض کوثر دی، یعنی پورا یو د عقاید او د اعمال مجموعه ده. خود د دې کتابونو کې دادون لوی علم ولې دی وجه څه ده؟ د چې د چانه عقیده زده کړې کنه، عقیده دی پاغه ننګ او غیرت ډېر کوي، مینه او سره ډېر او داغه دفاع کوي. د چانه عقیده زده کړې وا د ابن تیمیه نه، شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه. نو د عقیدی استاد ابن تیمیه دی. نو چې چرته چا په ابن تیمیه رد کړی دی کنه، د استاد د طرف نه بیا جوابونه کوي په اشعارو کې د قصیده نونیه کې شتا. نو چرته پکې د استاد د کتابو تم خلق متوجه کوي. ښا د ابن تیمیه او کتاب دی کتاب العقل والنقل. نو دې کله کله وی فقرا کتاب العقل والنقل الذي ليس له نظير ثاني. زما د استاد د کتابونو ته کتاب د جانشتا لخو کتاب العقل والنقل وګوره کنه. ما د کراچۍ کې یو عالم لیدلو، هغه به د قران کریم دوره پڑھاوله. هغه سره په خپل دفتر کې کیسټ وی د شیخ القرآن رحمت الله علیه، هغه به اوریدي ځان ته به لیکلي. چې درس به ورکاو مشکل آیت بچراغي کنه، نو تفسیری کبیر دی کې دا مسله لیکلې دا خو مزه نه کوي، او دې کې ابن کثیر دا اشکال حل کړي خو ډېر خوند نشتا.
او تفسیر قرطبی دا ځای بیان کړي خو خوند نشتا او الله د احقر پزړه کې چې دا خبره دا سدا نو دا احقر هغه خبره بسوا د شیخ القرآن د کیسټ نه به نقل کړي وا د شیخ القرآن نوم به نه غستو دا یو قسم علمی غلای ښا دې سره علم کې برکت نی بیا علم کې تفسیر قرطبی لیکل کړي چې دا علم برکت دا دی چې چانه د عقیدت د کړي هغه ته منسوب کوا دا زموږ استاد محترم دا سی ویلي دا زموږ شیخ صاحب دا سی ویلي دا زموږ مرشد صاحب دا سی ویلي دا شیخ پرستی نه ده دا علم چې تا د کم ځای نه نقل کړي هغه سټیشن ښودل دي د کم کتاب نه چې زده کړي د هغه کتاب نشاندهي کوا نو دارنګې د قرآن کریم موضوع علامہ ابن قیم رحمت الله علیه وی مدارج السالکین کې بل نقول قولا کلیا مونږ یو ختمی خبره کوو بل نقول قولا كليا ان كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد د قرآن ار یو آیت شامل دی توحید لرا ان كل آیت فی القرآن فهي متضمنة للتوحید دارنگی مدارج السالکین کی پدویم دے کے عبارت دے فالقرآن كله بالتوحید قرآن کریم ټول د توحید د پاره دی قرآن سره پاره دی قرآن کریم ټول چې قرآن د توحید د پاره دا علمونه هم د توحید د پاره ښا فالقرآن كله في التوحید دا چا عبارت دی د علامه ابن قیم د باز خلکو د توحید نه الرجی ښا بعض خلکو رسنه الرجی د توحید نوم په خلی نه راولي اوريمنا خوخيمنا مولا علی قاری رحمت الله علیه مرقات کې وی ما انزل القرآن الا لتقریر التوحید مولا علی قاری رحمت الله علیه دا غي د مشکات شرح دا مرقات المفاتيح اغي کوي ما انزل القرآن الا لتقرير التوحید البرهان کی امام زرکشی رحمت الله علیه وی چې په بغداد کې چا د ابو مکرم نحوی نه تپوس کړو چې د ار یو کتاب د پاره یو موضوعي کنه د ار علم د پاره یو موضوعي کومه د صرف وایو نو د صرف ځان ته یو موضوع ده الکلمه من حيث الصيغه نو که نحو ده نو الکلمه والکلام نو که منطق ده نو التصور والتصدیق نو دارنګي د قران کریم څخه موضوع ده دا تپوش یو د علامه نحوینا چې کل کتاب له ترجمه فما ترجمه کتاب الله نو فقال اغوتوي هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد دا قرآن موضوع دا غیر انما هو الہ واحد راځي په دې یو څو آیتونه راړو نو بیا بس کوو دا قرآن کریم موضوع چې دا قرآن کریم زې په زې ذکر کړی دا سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 پینلسمه پارا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ان هذا القرآن يقينا دا قرآن يهدي لا رخي للتي
په طرف د هغه کلمې چې هغه ډېره نیغه کلمه ده مضبوطه کلمه ده چې هغه د لا اله الا الله کلمه ده دا قرآن کریم خلقو ته لار د لا اله الا الله خی قرآن دې د پاره الله نازل کړی دی دارنګي سورت آل عمران آیت نمبر 18 موضوع د قرآن صدا لکه قرآن کریم را لګلی الله د توحید د پاره دی قرآن الله صدا پاره را لګلی ہاں جی قرآن کریم را لګلی دی الله د توحید د پاره شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو شهد الله بیان کئی اللہ بیان دسدے انہو لا الہ الا ہو چپدے کائنات کے بل معبود نشتا تا ملائکم دا بیان دے دا علم والم دا بیان دے چی لا الہ الا ہو قرآن اللہ دا توحید دا پارا را لے گلے سورت الانعام آیت نمبر 106 سورت الانعام آیت نمبر 106 اتبع ما اوحی الیک من ربک اتبع تابداری کوا ما دا آغسا چطور دا توحید دیولی مونگا شد کافران و مشرکان یوسف نوی توحید بیانے ہولی نا اتبی ما اوحی الیک من ربک روان شتا آغی پسی چتا تا وحی شوی دا طرف دا ربستانا اغا وحی در تا دس شوی دا چی لا الہ الا ہو چی نشتا بالحاجت سرکون کے سوا دا اللہ نبل سوکا اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو قرآن دس دا پارا دے دا لا الہ الا اللہ دا پارا دے سورت ہود اول آیتونو گو رے دولسم پارا یولسم پارے اخیری سپا دے یولسم پارے اخیری سپا سورت ہود اول دعایتنا الف لام را کتاب احکمت آیاته دا عظیم الشان کتاب دے دا حکمت نڈک دی دے آیتنا بے تفصیل شویر طرف دا حکیم خبیر ذات دا طرفنا صدا پار اللہ را لے گلے دے اللہ تعبدو الا اللہ بندگی با یوازی دا اللہ کوئے قرآن کریم دا دی مسئلے دا پارا اللہ را لے گلے دے سورت ہود آیت نمبر 14 گو رہے دولسم پارا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ کدی مشرکین استاسو خبر اونمن لانو پدے خبر تاوزان پوہ کے یقین وربان سیوا کے چھے انما انزل بعلم اللہ دا قرآن کریم نازل شوی پا علم دا اللہ و اللہ الہ الا ہو او دے دا پارا نازل شوی چھے لا الہ الا ہو قرآن کریم اللہ دا توحید دا پارا را لے گلے دے و اللہ الہ الا ہو چھے پدی کائنات کے بل حاجت سر کا ان کی نشتا سیوا دا اللہ نبل سوکا نو قرآن سے دا پارا دی مدرسہ سے دا پارا دا قرآن دا پارا او قرآن دا توحید دا پارا دی نو مدرسہ شتا توحید پا کی نشتا تا دی مثال زمون گستازان دا سے ہوئی یو زمیدار کا کاؤ اگه یو ډیر خیسته غوی ساتلیو نو داغي د پاره اشرګندی را جمع ک چیرې دا غر نه با واخر وړو په خوا به خلکو دا واخر وړو کنه دا سرګړي به د غر نه راتلو نور دا غیاګانې به د غر نه راتلې اوس خو برکات ختم شو کنه اشرګندی بتل غر ته یو 20-30 کسانې غر ته بوتلیو چیرې یو وړو کې پڼ راوړو زدا جړې په خطه رشي بیا
هغه زوی ته وی بچیا د اشرګندو ته خوراک مراک تیار کا مازیګر اشرګندو خپل غټ غټ پندونه راوړل اغي لاس پیو وینځل او دی خوا کې ناست او دا سړی چې د غر نه را رواني سړی وي دا واخه مې مخړې کنه دا چې مرګري غر ته زیرا زیغي ته پته ده بعض خلک بو پلار به پردي غنی منی ماتول نو هغه څنګه درستخان خور شوی دی د خانکونو کې غوخه کې خو دی شو غټه غټه غوخه دا دونه غالان پکې وې دا دانا شایانې ورکې چولیو اشرګند په بر بیٹ سره ډوډۍ پرېخو دو تشي اوچ غوخه وخوړې پلار خو ډېر خوشاله شو چې ماشاءالله زوی مې خدي ښه ملمانه کا ورکولی شي بازی کا نزانه سے خیر اخی نو چې کله ډوډۍ نه اشرګندی فارغ شو هغه پلار دی بچی پروګرام د کوم ځای کړو نه پور تکلف وتوی دادا مې غوي لال کړو او دې د نسړي زوی دا اشرګندی هم دی غوي د بار راغوختي وو نو چې تا پکې غوي لال کو نو پانی پکې شو یلی کا قران د توحید د پاره دی قران د الحمدلله والناس پوری وی توحید پکې را نشي دی مدرسه درې چته جوړه کی په کروڑ ها چندې د خلکو نه راجمع کی د توحید والا پکې پیدا نشي بلکې توحید والا پکې پریدیم نه ښه کله چا عقیده توحیدی کنه د مدرسه کې به سبق نه وي پای باندې پابندی ده نو تا غوي حلال کو معلومیږي دا چې دا مدرسه رم د خپل جیب د پاره جوړه کړي ده د خپل شهرت د پاره د خپل سیاست د پاره د خپل مفادو د پاره کني دي کې توحید بیانې ده سورۃ ابراهیم اخیری آیات وګورئ سورۃ ابراہیم سورۃ یوسف پس رعد دے رعد پس ابراہیم دے د دیار لسم پارے اخیری صفحہ ھذا بلاغ للناس ھذا دا قرآن کریم بلاغ دا تبلیغ کتاب دے خلق تام ولینذروا به چې په دې باندې خلکو ته ير ورکړي شي وليعلموا او خلق د قران نزدکی د قران نه بس زدکی وليعلموا دی راځه اجرا په کې کوجی د قران نه به اجرا زدکی د قران نه به تسزدکی نو اغم پکې زدکوا خو مقصد دا دی موضوع دا وليعلموا چې خلق ته پته ولګي د قران نه انما هو اله واحد چې په دې کائنات کې کارساز دی یکیو دې توحید وینو دا توحید به مونږ څنګه پیژنو علما وایو تعرف الاشیاء بازدادها څنګه تعرف الاشیاء بازدادها یو سیز داغي په اپوزیټ سره پیژندې شي لکه ما او تا سپین رنگ پیژنو د صد وجنا د تور رنگ د وجنا کنه چې دا تور رنگ نه بیا وچا سپین رنگ پیژندو نو بضدها تتبين الاشیاء یو سیز په ضد سره پیژندې کیږي په ضد سره نو د توحید ضد شرک د توحید ضد سره شرک نو شرک ستوي قران کې رد د شرک کم ځای کې شوی دی دا د توحید ضد دی نو ان شاء الله زمون سبانی درس دا په شرک باندې شرک خطرناک جرم دی خطرناک بیماری ده د دې لپاره ناری نه زنانه کمپینو چلوي نور مرګریم ځان سره راوړي چې به دا شرک خو پیژنو کنه نو ان شاء الله پدې به سبا وضاحت کوو الله دې موږ او تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا وبارك وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا وبارك وسلم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا ذا القوة المتين يا ذا القوة المتين يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد اے رب ذوالجلالہ زمونږ دا درس په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کې اے رب ذوالجلالہ دا څونه مرګري دې درس ترازی نارینه او زنانه د قران برکتونه او نصیب کې ربا اے رب موږ ته قران والا زندگی را نصیب کې
اے ربا مونږ ته د صحیح توبې توفیق را نصیب کې. اے رب ذوالجلاله زمونږ د قرآن سره مینه محبت سیوا کی، زمونږ د قرآن سره یاری مضبوطه کې ربا. اے رب ذوالجلاله زمونږ دا څونه ملګري که فاضلات دي که فضلا علما طلبا او طالبات دي خپلو کورونو کې تعلیم او درس ورکوي رب هغوی ته هم دا برکات او خوشحالۍ نصیب کړي ربا. اے رب ذوالجلاله زمونږ تر مرګه د قرآن او سنت خدمت والي بیمارانو ته شفای کامله عاجله نصیب کړي. د چا څونه شرعي حاجات دي د زړه څه مرادونه یي اے رب ذوالجلاله ته پوره کړي ربا. ربا دې درسونو کې ډیرو مسلمانانو ته د شرکت توفیق نصیب کړي. کم نارینه او زنانه ربا روزانه دې دپاره دعوت چلی دی په دعوت کې اثر پیدا کړي او په جولو کې خیر واچي ربا. خوشحالی نصیب کړي د پریشانو نه وساتي. اے رب ذوالجلاله دا درس مونږ ته آسان کړي، مونږ ته په دې کې عافیت را نصیب کړي ربا، صحت را نصیب کړي ربا. ربا مونږ ته په دې درس کې په دې درمیان کې مونږ د هر قسمه رکاوټونو نه وساتي ربا، مونږ د هر قسمه رکاوټونو نه وساتي ربا. ربا کم مسلمانان چې د قرآن د آواز درسونه دا پروګرام په ښه نه لګي ربا هغوی ته هم هدایت نصیب کړي، ربا هغوی ته هم هدایت نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا رب.